څوک دی زیات ظالم چې هغه تړي په الله باندې دروغ. نو چاته چې الله پاک جل شانه پیغمبري نوی ورکړي او دی په دروغ باندې د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دا کس په الله باندې دروغ تړي. ځکه دی الله پیغمبر نه دی جوړ کړی او دی وی زه الله پیغمبر جوړ کړی، نو دا کس په الله باندې دروغ تړي. د دې کس نه په دنیا کې لوی ظالم بل څوک نشته دی. یا هغه کس چې کوم په حق پیغمبر الله را لېږلی دی او هغه سره معجزات دي، هغه سره کتاب دی، هغه معجزې قوم ته پیش کړي او دغه قوم دته د دروغو نسبت وکړي، هغه وایي زه الله را لېږلی او دی تکذیب کوي، نو دا قوم دی په الله باندې دروغ تړي. د دغې خلکو نه لوی ظالمان په دنیا کې نشته. او دویم تفسیر دا دی چې ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. دویم تفسیر دا دی چې مشرکینو به د بوتانو عبادت کو، شرک پې کو، د الله سره به شریکان جوړول او بیا به خلکو ته دا موږ د الله ویلي دي چې د دې بوتانو عبادت کوي. نو الله ورته نو ویلي په الله باندې دروغ جوړ کړل. نو په الله باندې دروغ جوړ کړل نو دغه خلک په دنیا کې لوی ظالمان و. دي ظالمانو نه نور لوی ظالمان په دنیا کې نو چې څوک شرک کوي او بیا دغه شرک په الله باندې تړي چې موږ د الله ویلو چې د دې بوتانو عبادت کوي، نو د دې نه زیات ظالمان په دنیا کې نشته دي. او بیا دغه ظالمانو باره کې قرآن مجید فرمایي چې لا یفلح الظالمون، دا ظالمان به نه کامیابي. نبی علیه السلام هم دوی ته فرمایل چې تاسو ظالمان یې، تاسو دروغ تړئ په الله باندې، د دې وجې نه تاسو نه کامیابېږئ او زه رښتونی ما په حق پیغمبر یم، نو زه الله کامیاب کړم او ما به الله کامیابي.